السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه خی برابر الحمدلله د الله نه امید ساتو چې تاسو به خی برابر وي. یو ملګري د لړو د گیم په باره کې معلومات کړي دي چې لړو گیم دا څرنګه دی. ټولو نه مخکې خو د الله رب العالمین د کلام آیات دی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا، او دین لږ مخکې فرمایي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. مؤمن هغه کس دی چې د دروغو مجلسینو ته نه حاضرېږي او دغه شان عبس باندې چې کله تېرېږي نو ډېر په عزت باندې تېرېږي. نو انشاءالله د دې کې به هم خبره کوو او ورسره آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د لړو گیم کوونکي دپاره کومه بهترینه سزا دغه کړې ده اورولې ده او د لړو گیم کوونکي ته څومره سزا میلاویږي. بالخصوص رمضان تېر شه، د رمضان کې خلک لړو گیم کوي او رمضان تی پاتې آیا تاسو وګورئ دا تاسو څومره لوی جرم کوئ. په دې آیات کې د مؤمن صفتونه ذکر شوي دي. یو صفت د مؤمن دا چې لا یشهدون زور، دی به د دروغو مجلسونو ته د ټوغو ټقلو د ګپ شپ مجلسونو نه به دی ځان ساتي. او دویم واذا مروا باللغو مروا کراما، کله چې په عبس ځایونو باندې تېرېږي چې په هغې کې عبس کارونه کېږي هلته عزتمند دی تېرېږي. لکه لډو گیم شه، تاش کول شو، تورب وغیره، نردشیر، شطرنج وغیره. د دې نه څه کوي په دې محفلونو باندې چې ورځېږي نو په عزت باندې تېر شي او پروا نه ساتي او سلام قدر سره چې عام پې نه اچي. د بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، روایت په دوه قسم سره دی. انداز دا دی من لعب بالنردشیر فکأنما اصبع یده فی لحم خنزیر او دمه. چا چې د لډو گیم وکړو، نردشیر گیم یې وکړو، فکأنما اصبغ یده فی لحم خنزیر او دمه، ته ویګنې که د خپل لاس د خنزیر په غوښو او دغه په وینو کې ککړ. او دویم روایت کې داسې فکأن من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر او دمه. چا چې د لړو گیم وکړو ته به یې ګینې که د خپلې ګوتې او خپل لاسونه دا د خنزیر په وینه کې او د خنزیر په غوښو باندې رنګ کړل. دومره بدترین چې په ځناورو کې الله رب العزت ته په ټولو کې بدترین ځناور چې کوم دی خنزیر دی. لہذا د لړو گیم نه بالکل ځان ساتل پکار دی. په دې کې وخت ضایع کېدل دی، په دې کې مال ضایع کېدل دی، په دې کې ټوغې ټقلې دي او دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه صراحتاً منع کړی دی. لہذا دې گیم نه ځان ساتل پکار دی. لہذا ویډیو اخر پورې وګورئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بهترین نصیحت، بهترین مسایل او بهترین خبر راځي. او کوم مسله تاسو ته پیښیږي کومنټس کې ویلی شئ، انشاءالله تاسو موږ جواب درکوو. کومنټس کې موږ ته د دې باره کې ووایئ چې تاسو ویډیو وکتله، آیا څه فایده ته میلاو شو که فایده میلاو نه شوه. والسلام.